د کچالانو کاروباریان په مختلفو علاقو کې دغه کچالان اخلي، سیند ته وړي، هلته یې وینځي. د دوی دغه وینا ده چې دغه صفا کچالان د خیرنو کچالانو په مقابله کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک یې ډیر خوښوي، ځکه چې د دې په صفا کېدو کې خلکو ته تکلیف نه وي. السلام علیکم رور جانا. وعلیکم السلام. ډیره مننه لګیای په دې بوجۍ داسې ګرځي ماتیږي نه؟ نه یا دا نه ماتیږي، دا لکه مضبوط دي. مطلب مضبوط دي، دا صفا کیږي، سپین شي. انو کتونکو دا وخت راغلی یم کچالان وینځلی کېږي. د ژمي سبزي په اوړي کې موږ په کومه طریقه خورو. د ژمي سبزي سټور کېږي او بیا د سټوریج نه بعد چې کومه دی هغه موږ ته په اوړي کې راځي او موږ یې خورو. کچالو د ژمي کې وشي، خو په ژمي کې موسم هم یخ وي او کچالو هم یخ دی، په دې وجه خلک په اوړي کې خوري. نو امیر صاحب را سره ولاړ دی، په څه طریقه دا پروسس کېږي د خبرې ورسره کوه. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه په خیر لرو؟ شکر دی، ډیره مننه قیمتي وخت هم راکړه. کچالان تاسو څنګه سټور کوئ د څه طریقې سره؟ دا کېږي څه ټایم؟ دغه ټایم خو اوس هیله دا سیزن دی د کچالانو او اوس دا تازه کچالان لړیږي لګیا دي او دلته راوړو وینځو او دا ګاډي څه اسلام آباد ته ځي، څه مانسیرې له ځي او هلته خرڅېږي، بیا هلته وینځلې کچالان خرڅېږي که نه. نو سټورېج ټایم چې کم دی نو لا نه دی. اوس چې څه ټایم د غنمونو کار راشي نو دغه ټایم کې موږ دا ګرې لګول شروع کړو او دا بیا غنم چې څه ټایم سړی لو کوي نو هغه ټایم ته بیا د ګرو نه وباسو. نو دا کچالان دا رونه لګیا دي وینځي، که دا چارې ون نه وینځي که نه نو بیا څه مسله کوي؟ نه هېڅ مسله نه کوي. دا مردان کې پېښور کې دغه علاقو کې چې کوم دی دغه وچ کچالان خرڅېږي. اسلام آباد مانسیرې هلته وینځلې کچالان خرڅېږي، هلته دا څوک خوښوي نه، هلته ټول ماډرن خلک وي که نه. ښه لکه صفا وي نو بیا قیمت ښه کوي که نه؟ قیمت ښه کوي جی. بالکل بالکل. تاسو کتی شئ دا هغه رونه چې کوم دی لګیا دي په دې بوجو ګرځي داسې. دا یو بوجۍ څومره ټایم کې وینځلی کېږي؟ دا تقریبا 4-5 منټو کې یو بوجۍ وینځل کېږي. ښه محنت هم غواړي. ښه محنت غواړي جی. بالکل ښه بالکل باقاعده تاسو کتی شئ دغه رور چې کومه دی لګیا دی دا تروړه وینځي په دې بوجۍ داسې ګرځي ماتیږي نه؟ نه یا دا نه ماتیږي، دا لکه مضبوط دي. مطلب مضبوط دي، دا صفا کیږي، سپین شي. ماشاءالله دا زمونږ او ستاسو په خدمت کې لګیا دي. ښه که چېرې وګورې دې نه دا چمړه مکمل دا صفا کوي. که چېرې ته ګنده 1 کیلو کچالو والې هغه کې به پاو ګن وي نو هغه ګن دې دارونه دلته صفا کوي، دا پکې راوله په دې اوبو کې. دا وګورئ ښه. او دا بیا تاسو کور کې هم باقاعده دویم ځل یې خلک وینځي. خو څومره تکلیف وي دې کې؟ یار هېڅ تکلیف نه، مزدوري ده بس، خو لګیا یو نو. هېڅ تکلیف نشته پکې. صحیح ده. ډېره مننه. خپل رزق دی، رزق الله تعالی چاله څه کې لیکلی، چاله په څه کې لیکلی. دغه بل رور هم لګیا دی، ګنده کچالان راوړي دلته په سیند کې مکمل صفا کوي. شیشه کچالو به بیا تاسو ته میلاویږي. دا وینځل شوي ښه؟ دا وینځلې کچالان دي، بیخي پوستک موستک هر یو شی ته ختم شي. دا وګورئ جی. بالکل دا که همداسې هم بیا ور پاخه کې نو څه مسله نه کوي ځکه صفا دي، صفا سوتره دي. خو دا بیا هم خلک دوباره وینځي که نه؟ او دوباره بیا وینځي. بالکل جی. صحیح شو. تاسو کتی شئ دغه تروړی چې کوم دی باقاعده چې کوي نه دې کې چې تاسو راوړئ داسې ګنده کچالان په دې کې خو به ګند هم ډېر وځي. ډېر ګند وځي که نه. دا چې دا مزدوران لګیا دي چې ووینځي دغسې که نه، بیا دا جال کې یو دانه موږ صفا کوو او یو دانه دې کې صفا کوو، بیا دغسې نه وي. دا نو دا خو تاواني کېږي نه دی چې تا ته یو سړی په 15 کیلو خو دی کې یا 2 کیلو 3 کیلو چې تروړه کې ګند وځي نو دا خو تاوان پکې نه جي. هېڅ تاوان نشته، هغه حساب سره بیا ګران خرڅېږي هلته که نه. صحیح شو. ډیره مننه د قیمتي وخت راکولو. یو جهان مننه. دغه رونه چې کوم دی لګیا دي کچالان یې وینځل. نو کچالو چې کوم دی ګنده کچالو چارې هم مه اخلئ، ولې چې نیم به پوستکی وي، نیم به چې کوم دی ګن وي، نیمه به خاوره وي. صفا کچالو اخلئ، صفا سبزي اخلئ. انشاءالله 2 روپۍ د ګرانه وي خو چې صحیح کوالټۍ والا څیز اخلئ. ډیره مننه.